په ماشوم چې عزتمنو د عمر یې 8 کاله ده چې دا دې په مدرسې کې سبق ویلی دی او یوه بابي راپاڅېدله او عزتمنو دغه اریش به یې بېدردۍ سره ووجله. د هغې نه بعد یې بیا عزتمنو په بوجۍ کې بنده کړله او سر یې ورله ټیټ ټیټ وتړلو چې یعنې د دې نه ساه وځي. عزتمنو تاسو به په خپله باندې هم دغه ویډیو کتلي وي، خو د حقیقت نه به نه وئ خبر چې دغه ماشوم اخر په څه باندې وجلی شوی. راځئ مینهوالو نن ټول حقیقت زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما ساده ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. اریش په ماشوم عزتمنو چې عمر یې 8-9 کاله دی چې دا دې په مدرسه کې سبق ویلی. عزتمنو د دې جینۍ دوه ورونه چې یو یې واده کړی او بل یې نه و کړی چې عزتمنو هغه بابي عزتمنو دغه ماشومه راونیوله او په بوجۍ کې بنده کړه. د هغې نه بعد بیا عزتمنو د دې سر چې کوم سر ته راغلی دی هغه سر یې ورله ټیټ ټیټ په پتوغاښ باندې تړلی دی، په دغې باندې چې دا جینۍ یعنې ایسته مړه شي او ساه ترې نه وځي. عزتمنو د هغې نه بعد بیا یعنې دغه ماشومې چې دی سره د بوجۍ لاندې په ډیران کې غورځولې ده چې کله چې د ټولو خلکو کتل چې دا بوجۍ خو دلته کې نوې غوندې پرته ده چې راشي په دې بوجۍ کې څه دي چې کتلې دي. عزتمنو د دغې اریش په ماشومې لاش پکې برآمد شولو او ټول نړۍ ته یې وښودو چې دا ماشوم اخر د چا دی. عزتمنو اخر دغه ماشومې لاش پیدا شولو چې پولیسو تفتیش ونیولو. نو د دغې ماشوم عزتمنو خپل قاتله خپله بابي وختله او پته یې تر اوسه پورې نه لګي چې دغه ماشوم اخر په څه باندې وجلې ده. په دغې باندې عزتمنو چې دا دغه خپل ورور ته ډېره زیاته سخته ګرانه وه، دې له به یې خرڅ راول او بابي دا نشو برداشت کول چې خاوند زما دی او په خویندو باندې یې دومره خرچې کوي. عزتمنو دغې ظالمې ته دې سزا ورکړل شي، دغه دې معاف نه کړل شي، ځکه عزتمنو چې سبا بله ښځه همداسې څه غلط حرکت ونه کړي. زموږ د دې ویډیو مقصد عزتمنو دا ده چې په خپلو ماشومانو باندې خیر ساتئ، خدای مه کړه الله مه کړه هغه شانتې واقعه به درسره وشي. زموږ ورسره تننه معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.